سجدې د شکر څه حکم دی یو عمل وشي او ته شکرا لله سجده کې دا سجده کولی شي که نه وبه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم حدثنا بكار ضعيف راوي ابن عبد العزيز ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر فسر به فخر لله ساجدا نو سجده وکړه معلومیږي دا چې دا کرکټین چې په میدان د کرکټ کې سجده لګي نو دا خیر دی خو خدای خبر چې 14 شته که نشته دی دا یوه مسله پکې ده نو فخر خدا روایت څه دی کمزوری دی ځکه په دې روایت کې څوک دی بکار ابن عبدالعزیز او بکار ابن عبدالعزیز ضعیف راوي دی قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم راوا سجده الشكر يعني دي جائز غني سجده الشكر وبكار بن عبد العزيز بن ابي بكر مقارب الحديث ترلشه مقارب الاحاديث دي واذا روایات دلالت کوي په مشروعیت د سجدې د شکر باندې او دا مذهب د امام شافعي دا مذهب د امام احمد امام مالک او امام ابو حنیفه وي چې دا سجده د شکر ځان ده چې دا مکروه ده ځکه د نبی علیه السلام نه داسې عمل وی نه دی نقل په صحیح روایت سره د کوم داسې راغلی نه دی چې روایت وی نو د دې وجه نه د دې نه نقل دی چې دا لږه دا سجده د شکر چې دا دغه ده ضعیف روایت سره ثابت ده مکروه ده مبارک پوری سے وی وانکار ورود سجود الشکر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذين الامامين وی لکه امام مالک او امام ابو حنیفه او انکار د دې سجدې د شکر نه کوي سره د دې نه چې د نبی علیه السلام نه دا روایت په دې باب کې رال چې خر ساجدن نو وای دا عجیبه شانته خبره ده چې دوی انکار کړی دی بلکې حق دا ده چې سجده د شکر ثابته ده باب ما جاء فی امان العبد والمرأة